د نوې ویډیو زما په ټرانسفارمر باندې کې دا چې ټرانسفارمر څه ته وایي، ټرانسفارمر څه کار کوي او ټرانسفارمر موږ څه دپاره یوز کوو. د ټرانسفارمر څومره ټایپس وي، د ټرانسفارمر ورکینګ پرنسپل څه وي، څنګه ټرانسفارمر ورکینګ پرنسپل کی. What is transformer? A device which is used conversion of AC voltage is called transformer. چې کله هم موږ د AC voltage conversion کو هغه ته ویل شي ټرانسفارمر. د ټرانسفارمر څومره ټایپس دي، څومره قسمونه د ټرانسفارمر دي. نمبر 1 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, नंबर 2 स्टेप अप ट्रांसफार्मर, नंबर 3 टाइपिंग ट्रांसफार्मर. زموږ په کلي کې یا په محلو کې چې څومره ټرانسفارمرې لګېدلي د څه دپاره لګېدلي د دې موږ ته څه ضرورت دی. زموږ په کور کې چې څومره ډیوایسز دي هغه اپریټ کیږي یا چلیږي په 220 وولټس باندې. شانه دغه ټرانسفارمر ته چې کوم فیډر نه ولټیج راځي هغه 11 kV وولټس په دغه ټرانسفارمر ته راځي. دغه ټرانسفارمر مونږ له سټپ ډاون کی مخکې مونږ له راکړي 220 وولټس او هغې باندې چې زموږ کور کې څومره ډیوایسز دي هغه په 220 وولټس باندې هغه اپریټ کیږي. دغه ټرانسفارمر سټپ ډاون ټرانسفارمر دی، دا مونږ له ولټیج ډاون کی مخکې مونږ له لو وولټس مونږ له څومره پکار وي دا مونږ له هغه همته کې وولټ راکړي. دغې پکې یو سوال دا هم پیدا کیږي شانه فیډر نه مونږ له ولې ډایرکټ 220 وولټ نه راکړي. د دې ټرانسفارمر مونږ ته څه ضرورت دی په دې کلي کې یا محلې کې. که شانه فیډر ته مونږ نه هم 220 وولټیج مونږ له راکولی کیږي، که شاید مونږ ته 220 وولټ مونږ له فیډر نه راکړي نو فیډر مونږ نه تقریبا 40-50 کیلومیټر لرې وي. نو هلته چې مونږ ته 220 وولټس څو مونږ ته رارسي زمونږ کلي ته یا محلې ته نو هغې کې پکې ډېر زیات لاسز پیدا کیږي. چې لاسز پیدا کیږي نو مونږ څه کوو ولټیج ډېر زیات لو وي، زمونږ د کور څومره ډیوایسز چې دي هغه په هغې باندې کار نه کیږي یا چلیږي به پرې نه. نو هغې دپاره دا ډیزایننګ شوی دی چې په کلي کې په محلې کې ټرانسفارمرز لګېدل سټپ ډاون ټرانسفارمر هغې ته شانه راځي 11 kV د فیډر نه هغه مونږ له بیا سټپ ډاون کی مخکې مونږ له راکړي 220 وولټس. اوس به مونږ دا ګورو چې د ټرانسفارمر ورکینګ پرنسپل څه دی، دا څنګه کار کوي. تاسو مخکې به هم کتلي وي د پخوانۍ ټي وي شله یا داسې ډیوایس لل یا ټیپ شو نو کې پکې وړوکي غونته کې ټرانسفارمر لګېدلی وي. هغه ټرانسفارمر مونږ له راکړي 5 وولټ 6 وولټ شانه ورته ملاویږي 220 وولټ مونږ ته مخکې راکړي 5 وولټ یا 6 وولټ. هغه په څه هیلپ باندې مونږ له راکړي ایز ا هیلپ فرام د ټرانسفارمر. د ټرانسفارمر هیلپ باندې مونږ له راکړي 6 وولټ. اوس په مونږ لولو د ټرانسفارمر ورکینګ پرنسپل چې ټرانسفارمر څنګه کار کوي، د طریقه سره څنګه کار کوي او څنګه کار نه کوي. ټرانسفارمر ورکینګ پرنسپلز، ټرانسفارمر ورکینګ پرنسپل څنګه کوي. ټرانسفارمر ورکینګ پرنسپل کې په الکترومیګنیټک انډکشنز باندې الکترومیګنیټک انډکشنز باندې ټرانسفارمر ورکینګ پرنسپلز کې دا موږ څخه سټپ ډاون ټرانسفارمر دی. په سټپ ډاون ټرانسفارمر کې موږ څخه دوه قسمه وایډنګ وي، یو وي پرایمري وایډنګ بل وي سیکنډري وایډنګ. دا موږ څخه دی V1 V2 دا موږ څخه راغی پرایمري وایډنګ، دا موږ څخه راغی پرایمري وایډنګ او V2 موږ څخه راغی سیکنډري وایډنګ. دا موږ څخه راغی سیکنډري وایډنګ. V1 پرایمري وایډنګ، V2 سیکنډري وایډنګ. اوس د پرایمري وایډنګ او د سیکنډري وایډنګ یو بل سره هیڅ قسم له فزیکل کنیکشن نشته. د دې کنیکشن د الکترومیګنیټک انډکشنز باندې د دې یو بل سره کنیکشن دی په فلکس په ترو باندې. فلکس په ترو باندې د دې یو بل سره څنګه کنیکشن دی، د دې یو بل سره په فلکس باندې داسې کنیکشن دی چې دا کور دی یعنی باډي. په ستاسو په کلي کې به هم ټرانسفارمر خرابې شي بیا چې کاریګر ورپسې راشي سمي نو هغې نه پتري وباسي، پتري هغه پتري را یوځای کي هغې نه جوړ شي یو کور. په هغه په کور په ترو باندې کې د V1 نه ولټیج ځي او V2 ته ټرانسفر کیږي د کور په ترو باندې کې. V1 موږ څخه پرایمري وایډنګ دی، پرایمري وایډنګ ته وي ST
सेकेंडरी वाइंडिंग ते भी LT دا موږ څخه سټپ ډاون ټرانسفارمر ورکینګ پرنسپلز دغه موږ نن ووی او دینه بعد بیا موږ ګورو دا سټپ اپ ټرانسفارمر چې سټپ اپ ټرانسفارمر وولټیج څنګه اپ کی او کرنٹ څنګه ډاون کی